او په دغه سړک او په دغه لار او په دغه کوڅه وټخلي بیا 15 کاله مزې کوي او بلې پیسې چې کوم دی هغه د لک نه کروڑ کړي او د کروڑ نه ارب ته جوړ کړي او د اربونو نه چې کوم دی 100 اربه جوړ کړي او په دغه قوم راوتېرې د شب قدر کم عوام راوتېرې د ټول پاکستان راوتې دي خو زه خپل شب قدر د عوامو ډېر زیات مشکور یم چې مونږ لا نور وتې هغه په چوک کې چې کوم دی ولاړو او لوټ کړي د ملک او زی هلته خپل چې څومره ګټي هغه دې ځای نه وباسي بعد به انشاءالله تاسو دا پارټي نه بدلوئ د حضر خان د شفیق خان ډېر زیات مشکور یم چې هغوی دلته زمونږ استقبال وکړو مونږ ته یې چې کوم دی عزت راکړه الله یې د دوی عزت زیات کړي الله دې ستاسو ټول عزت وکړي زه د لیټوالي وجه خو تاسو ته جانزیب ووایي زمونږ چونکې هنګامي اجلاس و زمونږ د اسمبلی نو هغې ته زه تللی وم بهرحال ما حضر ته سهار ویلو چې زه په هر صورت کې به ځان در رسوم اگر چې لږ به لیټ شم خو زه خامخا به راځم خبرې تاسو تاسې هم پوره شوي دي زه هم دوه درې خبرې هم په هغې کې ایډ کوم او هغه دا لومبۍ خو آغاز بیا زه د دې ځای نه کوم چې زموږ دا ملګري کوم راغلي دي زه دوی ته ځکه ډېر زیات خوشحاله یم او هرکلی ورته ځکه وایم چې داسې خلک شته چې هغوی پکې مطلب دا دی چې ډېر زیات خبرې کوي یاره مزه یې دا دي هغه دي اصل خبره دا ده چې خلک اوس ډېر زیات فیخ دي او خلک په خپل ذهن نه فیصله کوي خپل ذهن باندې سوچ کوي او د هغې نه فیصله کوي د هغې نه چې کوم دی اخوا دېخوا نه ځي زما او د بل په خبرو باندې څوک هم اوس شمولیتونه نه کوي شمولیت خلک په دې کوي چې د دې پاکستان تاریخ ګوري 15 کاله د پاکستان د جوړېدو شوي دي او په 15 کاله کې موږ ته همیشه دپاره چې څوک راشي نو هغه ورته وي زه به دا لاره پخوم زه به راته دا روډ جوړوم زه به راته سکول جوړوم د دې نه علاوه موږ سره هیڅ قسمه څه ویژن نشته دې سیاسي پارټو همیشه دا کار کړی دی او په دغه سړک او په دغه لار او په دغه کوڅه وټخلي بیا 15 کاله مزې کوي او بیا د ټول نه غټه خبره دا ده چې کوم مشران دي د هغوی کار دا دی چې خپلې پیسې چې کوم دی هغه د لک نه کروڑ کړي او د کروڑ نه ارب ته جوړ کړي او د اربونو نه چې کوم دی 100 اربه جوړ کړي او په دغه سلسله کې 15 کاله وشو د پاکستان د جوړېدو پاکستان دغه شو پاکستان چې کوم دی هغه الله تعالی یو بهترین ملک پیدا کړی دی دې کې چې کوم دی هر قسمه نعمتونه الله ورکړي دي او که نه دي ورکړي نو هغه یو ایمانداره لیډر نه و الله تعالی په لومبي ځل باندې پاکستان مسلمانانو ته بلکې زه هم د دنیا مسلمانانو ته یو لیډر ورکړ او د هغه لیډر نوم عمران خان دی ځکه وایم چې دا لیډر چې کوم دی دا د پاکستان نه دا د مسلم امه لیډر ځکه دی چې د هغه کار وکړو کم چې زمونږ ایکسپیکټیشن دا و چې زما عالم زما هغه کس چې کوم د اسلام جنډه وي زه اسلام زه راولم د اسلام پیروکار یم د هغه خلکو نه چې زمونږ کوم ایکسپیکټیشن او توقعات و هغه الله تعالی د عمران خان نه ادا کړل ځکه چې دا خو د الله تعالی ذات دی هغه په نیتونو فیصله کوي عمران خان هغه کار وکړو چې هغه د اقوام متحده په ځمکه باندې ودرېدو او زما د پاک نبي د شان په باره کې چا ګستاخي کوله هغې ته یې ډېر دو ټوک الفاظو کې وویې چې زما د نبي په شان کې څوک ګستاخي کوي زه د هغه خلاف یم زما زړه ته تکلیف رسوي د مسلمان د کروڑونو مسلمانانو زړه ته تکلیف رسوي او هغه د زړه تکلیف چې کوم دی دا د وجود د تکلیف نه زیات دی ځکه چې کوم دی پاکستاني قوم ودرېدو زه بېګانې چې کم قوم راوتېرې د شب قدر کم عوام راوتېرې د ټول پاکستان راوتې دي خو زه خپل شب قدر د عوامو ډېر زیات مشکور یم چې مونږ لا نور وتې هغه په چوک کې چې کوم دی ولاړو او یو آواز یې کوو چې مونږ دا فیصله نه منو دا چې کوم دی دا چې کوم زه به دوی ته ووایم چې دا د نواز شریف نوکر چې کوم الیکشن کمیشن دی ځکه دا نوکر ورته ځکه وایم چې تاسو ته به یاد وي چې یو لیک شوی او په هغه لیک کې مریم نواز وایي که زه غلطېږم نه چې یا د دوی په د پارټۍ هر یو کس و چې هغوی چې فیصله به نواز شریف لیکي د هغې نه بعد به سناویږي داسې الیکشن کمیشن موږ مذمت کوو داسې الیکشن کمیشن او د داسې الیکشن کمیشن یو فیصله هم چې کوم د عوامو ته قابل قبول نه ده زما وروڼو زه یو ځل بیا دا خبره کوم چې بېګا کوم عوام راوتي وو زه شب قدر د خلکو ډېر زیات مشکور یم ډېر زیات احسانمن یم او زه دا په دې باندې خوشحاله یم چې د شب قدر خلک ډېر زیات ویښ خلک دي دا ویښ ورته ځکه وایم چې 2013 کې د پوره ضلع 400 نه د شب قدر عوامو چې کوم دی دا غیرت او دا پښتو کړو د عمران خان نماینده یې پاس کړی زه ورته ویښ ځکه وایم چې کله هم د عمران خان اواز راغلی دی د شب قدر خلک چې کوم دی په کور کې کس نه پاتې کیږي او په یو اواز باندې روزي او صرف یوه خبره کوي چې موږ عمران خان سره ولاړ یو زما وروڼو د عمران خان چې کوم دی د اقوام متحده د دغه خبرې نه راواله تر د لاندې لیوله پورې راشه زما په جومات کې سولر سیسټم چا ولګو دا مولیانو نه شو لګولی دا د هغوی ته فنډونه نه میلاوېدل د هغې نه الله تعالی دا کار نه اخیسته الله
الله تعالی دا کار د عمران خان ناغشتو. نن په جماعتونو کې سولر سیستم لګیږي، نن د جماعتونو امامانو ته سکالرشپ ملاویږي، نن رحمت للعالمین اتارټي جوړه شوې ده د څه دپاره چې زما دا نوجوان نسل دا نوجوان کل چې کوم دی په دې خبره باندې قایل کی، په کتاب کې ورته دا شامل کی چې زما پیغمبر زندگی څنګه تېره شوې وه. آیا دا دې خلکو ته چې کوم دی دا 15 یا کالج نمبرواري یې لګولې وه، آیا دوی له نو پکار چې دوی دا کار کړی وی؟ دا ملک خو د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم جوړ شوی دی. نو بیا په دې کې قوانین د بل ځای ولې چلیږي؟ بیا په دې کې زما کتاب کې ولې د حدیث نه شاملیږي؟ زما د کتاب نه چې کوم دی د جهاد حوالې سره مختلف احادیث او آیاتونه ولې وځي؟ بیا زمونږ دغه خلک دا چې کوم زمونږ په دې وخت کې دا امپورټډ حکومت ناست دی هغه بیا شکایت کوي. هغه امریکې چونکې دا خو د امریکې زه به ده ووایم چې دا د هغې تنخواداره طبقه ده، دا تنخوادار دي د هغوی، د دې جایدادونه هلته دي، د دې جایداد دلته نه دی، د دوی علاجونه هلته کېږي، د دې بچي هلته اوسېږي، د دې سکولونه هلته دي. د دې خلکو چې کوم دی دلته که راځي د دې ملک د لوټ کولو دپاره راځي، لوټ کړي دا ملک او ځي هلته خپل چې څومره ګټي هغه دې ځای نه وباسي. عمران خان هغه کس دی چې خپل د خوله باندې ګټلې شوی کور 350 کنال چې کوم کور دی هغه زما د مرګ نه بعد به دا شوکت خان هم وقف وي. تاسو ماته داسې کس وښیئ، داسې لیډر وښیئ چې هغه خپل کور خپل کاروبار دا شوکت خان هم ته وقف کړ دی. او شوکت خان هم کې الله تعالی د چاته ضرورت نه پېښوي، خو چې چاته ضرورت پېښ شوی دی هغه کس ته لاړ شي او تپوس ترې نه وکړئ چې علاج دې څنګه شوی دی، په کومه طریقه شوی دی. تاسو په نږدې په خوا کې بل بیډ کې کس ناست هغه مالدار وي، د هغه د میاشتې لکونه روپۍ لګي او همغه شان علاج همغه شان سهولت همغه شان بیډ دا چې کوم دی په شوکت خان هم کې دغه غریب مریض ته مفت میلاویږي. هغه کس چې کوم دی زمونږ الله تعالی موږ له دغه لیډر راکړ دی. نو انشاءالله زه خبرې اوږدومه نه، د ماښام د مونځ ټایم دی، صرف تاسو ته دا وایم چې تاسو انشاءالله په دې خپله فیصله به همیشه خوشحاله یې او تاسو ته به دا غم نی، دا به درد نی چې زه یو جاهل څنګه چې MNA صاحب ووی دې ته جاهل وایي چې یو سړی په سټیج ودرېږي هغه کنځلې کوي او بیا وایي یاره معافي غواړم، علیمان صاحبان ناست دي خو د هغوی په مخ کې کنځلې کوي، خو د هغوی ستانه زیات کنځل مار دي. په کنځلو سیاست چې کوم دی دا ختم شوی، د ټوپک سیاست ختم شوی دی. سیاست د خدمت نوم دی، خدمت به کوي، قوم ته به څه ښیي، قوم چې کوم دی په دې خبره سوچ کوي چې زما دا ملک څوک ټیک کوي، ما له قانون څوک ټیک کوي. نو انشاءالله چې تاسو ټولو یو بهترینه فیصله کړده، تاسو چې کوم دی د عمران خان ملګري شوي یې، انشاءالله د الله تعالی په عدالت کې به هم چې کوم دی تاسو سرخورو یې انشاءالله، ځکه چې هغه زما د نبي په شان کې د ګستاخۍ والا خلاف چې کوم دی په دنیا کې جنگ لړاو کړی دی. ځکه زه دا وایم چې تاسو به انشاءالله په دنیا او په آخرت کې سرخورو یې. الله مې عزت وکړه، ډېره مننه. خوشحال